نبی علیہ السلام د مور وفات الله یو مختصر کلیپ ته بسازوم. نبی اسلام چې کله د شپږو کالو شو نو آمینې صاحبې د نبی اسلام خپل مور هغې اراده وکړه چې مدینې منورې ته ځو او دلته به د خپلو خپلوانو سره هم میلو شو او د نبی علیہ السلام چې کوم والد صاحب و د هغې قبر ته به هم وزیر وکړو. دوی چې کله لاړل مدینې منورې ته او د هغه سیډې کله راتلل نو ابوا یوه علاقه ده الله هلته د نبی علیہ السلام د مور بیبي صحت خراب شو. امینه صاحبه ناسته ده او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته رالی ای زما مور جانې الله د شپږو کالو ماشوم به څومرې وایي ته ولې ناستې او خپئ نو هغه ورته وایي ای زویه وایي هر یو نوي څیز له زړه کېدل شته هر یو نوی څیز به زوړ کېږي او هر یو زنده سري له څه دی مرګ دی. نو په دغه حالاتو کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دغه ځای کې مور بیبي وفات شوه. ام ایمن صاحبې هغې وی مدینه منوره رانه لرې ده او مکه مکرمه هم رانه لرې ده، زه به څه کومه او د قبر د کنستلو هم څوک نه نو بس په دغه سیډ به یو قافله وغیره څوک به راغلي هغې ورله قبر وکنستو او امینه صاحبه الله هغې دفن کړه. او تاسو ته پته ده کله چې نبی علیہ السلام تپوس وکړو مورې ته ولې غمجنې نو په دغه ټایم کې چې دا امینه صاحبه نبی اسلام مور نبی علیہ السلام ته وایي ای زویه وایي الله ما له داسې زوی راکړی داسې زوی چې ډېر پاک دامني خوښوي او الله به دې په پوره دنیا کې کار علي مطلب الله به ځلی پوره دنیا کې. نو کله چې امینه صاحبه وفات شوه او بیا یې ښخه کړه الله نو ام ایمن صاحبې اراده وکړه چې موږ د دې ځای نه ځو. نو ام ایمن فرمایي وایي کله چې زه را روانه شومه نو ما چې وکتل نبي علیہ السلام ما سره نه و چې مې شاته وکتله نو نبي علیہ الصلوۃ والسلام د خپلې مور په قبر پروت دی او څنګه پروت دی تاسو ته پته ده الله داسې پې پروت دی او زه چې داسې راښکمه راچتو مې ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام پروت دی او چې کله مونږ په لار را روان شو ما نبی علیہ الصلوۃ والسلام راچوت کړو ای هغه لاسونه نظار شم چې نبی اسلام رانیسي او راچوتې نو په لار باندې را روانو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله سره خبرې کوي ډېر په ښایسته انداز چې زما دا زړه نرم کو او سوی ای مورې ته خو زما مور وې ته خو زما پلار وې ته خو زما ملګری وې زه دې چا ته پرېښودم تم رانه لاړې او پلار خو ما ډولیدلی نه دی او تم رانه په داسې حالاتو کې لاړې الله. نو چې کله به د ابوبکر رضی الله تعالی عنه ټول صحابه ورسره او یو موقع باندې بیا نبي اسلام په دغه سیډ باندې تلو او نبي علیہ السلام فرمایل زه د خپلې مور قبر لزم. کله چې اسلام ماشاءالله غالب شو کېناستو نبي علیہ الصلوۃ والسلام د خپلې مور قبر ته وقه شان پې ورپرېوت الله. نو دا د نبی اسلام د مور د وفات یو وړه شانتې واقع وه. د خپلو میندو ډېر احترام کوئ ډېر خیال ساتئ ځکه زما نبي پسې ډېر جوړلی دي په خپلې مور پسې زما نبي د خپلې مور په قبر باندې ورپرېوتی دی. نو مور یو عجیبه هستي ده ځکه خو نبی اسلام فرمایي که نه کاش په فرض مونځ باندې ولاړ وې او ما ته خپلې مور اواز کړی وی یا محمد او ما فرض مونځ مات کړی وی او د خپلې مور خپله مې ځان وروړی وی نو خپله مور الله ډېر احترام یې کوئ او د چا چې وفات شوي که نه نو په دعا کې ګوره یاد ساتئ.